چاته چې د فالج مسله وي مطلب یې په خوله باندې فالج وهلی یا په دماغ باندې وهلی یا د چا یو لاس یو خپه کار نه کوي نو دا ویډیو د فالج دپاره ده. الحمدلله ثم الحمدلله ډیره بهترینه او نایابه وظیفه ده او مریضانو سره الله تعالی ډېر زر ښه کوي. دوه طریقې دي د دې چا چې فالج څوک وهلی وي دم دوه طریقې دي. یو طریقه دا چاقو یا چاړه چې سم وي هغې باندې یو درود شریف ویلی او سوره فاتحه ویلی او د قرآن مجید یو بل آیات دی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. اول درود شریف اوزل سوره فاتحه او اوزل دا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین دا آیت مبارک دی. فرض کے طور پر یو انسان په دماغ باندې فالج وهلی دی نو هغه ته چې کله تاسو د موی دا نیت کوئ چې کله درود وایي اوزل درود شریف وایي په دې ځای ورته چاړه ګرځوه یا چاقو وي یا ورته ګرځوه بیا اوزل سوره فاتحه هغه د موا په دې ځای ورته ګرځوه نیت پکې دا کوه چې دا څه کوم کټ کوم دا شی د نه ختموم نیت پکې دا کوه او الله دې شنو کلام پې وایه اوزل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین دا پې کوه. یو طریقه دویمه طریقه دا په دمه چوف کې دا په وایي وزل یا په یو کاغذ باندې دا ولیکه او شرشم و تیل او مالګه به خسره کې مطلب یو 100 روپو تیل شرشم و تیل او دومره قدرې مالګه دا به خسره کې چې خسره شي ګرم شي بیا په دې باندې دغه آیات د کم آیاتونه دا په دې کې واچوه چې تیل یخ شي او په دې کې مکس کا بیا په دغه باندې مالش کول دي. خو تاسو کله دا لیکل کوئ دا په سیاهي پن سره لیکل مطلب تور سیاهي والا پن باندې هغه لیکئ چې هغه میټاویږي پکې بیا هغې باندې دغه ته ښه مساج کوئ ښې ورته مالش کوئ انشاءالله دې سره به د انسان زر فایده کېږي. بالفرض که یو انسان په دماغ باندې فالج وهلی وي دا ځینه چې کوم دي دا ورته ښه ډک ډک مالش کول ښه زور سره د خپو ته دي ورته ډک ډک مالش کول دې سره د انسان دا کم د اعصابي رګونه دي کم دي دا زر کولو چې د انسان بدن حرکت شروع کړي ورسره. دا عمل زما ډېر بیسټ عمل دی الحمدلله دا ډېر پخوا نه زه کوم او ډېر زیات کوم الحمدلله چې کله ما دا کړی دا هغه پاتې شوی نه دا عمل یو چې ولیکي سخت مطلب یا هغه اووه ورځې تیلو کې استعمالولی شي اووه ځل یا درې ځل چې مریض تاسو د موی انشاءالله ټیک وي. خو دا وظیفه د هر هغه چا دپاره ده چا چې په کور کې مریض وي په خپل کور باندې مریض دمول دا نه چې تاسو دې نه خلکو ته شروع کړي. بعض ټایم دې کې داسې کېږي دې کې د رجعت مسله هم راځي بعض انسان په دې کې په خپل مبتلا شي په ده باندې نور خلک دې کې مبتلا شي نو کله هم چې زه کومه وظیفه هم شروع کوم هغه هر انسان د خپل ځان لپاره کولی شي نه کې چې بل لپاره شروع کړي خپل ځان لپاره دا وظیفه کوي شي. الله دې شانو دې موږ تاسو نازل شي. بعضې ملګري زموږ نمبر غواړي نو زموږ نمبر یوټیوب چینل کې شته څوک هم زموږ نمبر اخیستل غواړي رابطه کول غواړي زموږ نمبر یوټیوب چینل دی مفتی فیصل نوم باندې تاسو هغه زموږ نمبر اخیستل تاسو رابطه کوي شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.